که چېرې ته خپل راز ساتنه غواړې نو بیا به خپل راز او خپل د زړه خبرې چا سره شیر کول نه غواړي. دا به په خپل زړه کې په خپله سینه کې لکه د مړي غوندې ډیپ دفن ساتي. او خیاران وایي چې راز هله راځي چې هغه د شونډو شاته وي، بیهایند د لیپس وي. او چې کله یو خبرې د شونډو بیریر کراس کو او بار ته راوته نو بیا هغه راز پاتې نه شوه. بیا د دې کلاسیفیکیشن هم نه وي چې تا پلار ته وي که رور ته دې دا خبره وکړه، مور ته دې وي او که خور ته دې وي، ځکه چې دا راز په خېټه کې ساتل چې دی دا د چا د وس کار هم نه دی. زمونږ یو نیا وه نو فني وه، نو هغې ته یو ځل چا داسې د راز خبره کړې وه نو زمونږ مور به وي الله دې وبخي چې وایي ټوله ورځ په کټونو کې لوغړېده او وی به چې دې سره د خدای ښه وکړي مونږ له یې په خېټه کې دړ کړی دی. نو هله یې طبیعت سپک شو چې ماښام ټایم کې یو رشته داره ښځه راغله او هغې سره یې هغه خبره شیر کړه. زمونږ یو استاد و الله دې وبخي پروفیسر جان صاحب، هغه به همیشه یو کیسه کوله. نو ما خو څه ته په کتابونو کې نه ده لیدلې، خو کله کله استادان د بچو د تربیت او ذهن سازۍ دپاره یو خبره برابر کړي. هغه به وي چې یو ډېر بزرګ سړي ته د چیلي یا د ګډ سر میلاو شو بار، هغه یې په کپړه کې تو کړو کور ته یې راوړو. نو مور ورته وي چې بچي دا دې څه راوړل؟ نو ورته وایي یاره پرېښومی نه او بس سر مې ترېنه کټ کو خو چاته الو نه وي. نو راوړو په کور کې یو طرف ته خښ کو، هغه سره او لاړو بار ته ووتو، د کور نه مو ووتو، هغه د کلي نه مو ووتو، چاته لرې لاړو. اوس د مور په خېټه کې خو یا خبره نه ځایږېده، نو هغې د ټولو نه اول خپله ګاونډي او ښځه راوغوښته په دیوال باندې سر اوچت کو چې سیاته وایمه خو زما زوی یو سړي نه سر کټ کړی دی او راوړی دی په کور کې ښخ کړی دی. هغې بلې ته ماښامه پورې خبره په ټول کلي کې خوره شوې وه. ماښام چې دغه راغو هغه بزرګ راغو کور ته، نو پولیس راغو د لاس نه یې کابو کو چې راوباسه سر د کوم ځای ښخ کړی دی. هغه ورته وایي چې راوباسمه، لږ صبر وکړئ راوباسم. لاړو د کور هغه ګوټ نه هغه سر راوخ کو، کپړه کې نغښتی و، هغه یې کولو کو. نو هغه ورته وایي چې دا خو د چیلي سر دی. نو هغه ورته وایي چې ما په مور باندې تجربه کوله خو د هغې دغه په نیګیټیو کې راغو. فارموله دا جوړه شوه چې د راز خبره به خپلې مور ته هم نه کوي